الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. دا سورہ شمس مکی سورت دے، قرآن کریم کی یو نوی سورت دے او نزول کی شپگشتم سورت دے. رستو سورہ قدر نه مخکې د سورہ بروج نه نازل شوی دے. مخکې سورت سره تړونه او مناسبت اګڼو وجو باندې دی. یو وجه دا چې مخکې صورت کې دوه ډلې ذکر کړي دي، نو دې صورت کې د هغو په منځ کې فرق ذکر کوي چې دا دوه جماعتونو دوه ډلې دي، د دیو اعمال او د هغو سعی دا مختلفه ده. یا مخی صورت کی زورانه و بیزه خرج کونکو تا د دې امت کم خلق چې نو هغه ته زورانه و، نو دې صورت کې د مخکینی امتونو هغه خلق چې هغه بیزه مال لګولیو دا هغه حال ذکر کوي. یا مخی صورت کې بیزه خرج کونکو ته تخویف اخرویو د قیامت د عذاب نه یره ذکر کړو، نو دې صورت کې تخویف دنیوي ذکر کړي، د دنیا د عذاب نه یری هغه خلق هغه بیزه خرج کړي. داود صورت التفرقه فی الاعتقاد مخکې ویلي چې عملونه جدا جدا دي، دې صورت کې وی عقاید هم جدا جدا دي، هر یو جدا جدا عقیده ده، د عقیدو فرق هم دی. دا دې صورت دعوه ده. نهم آیات کې او لسم کې ذکر کوي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها سره. صورت کې اول نسلور شواهی ذکر کوي سره د تفاوت نه، بیا د صورت دعوه او بیا یو مثال ذکر کوي د تخویف دنیوي په ذکر د سمودیانو باندې چې هغه نافرمانی وکړه، نو الله وی په هغه باندې دنیا کې عذاب راغی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها دا شواهد دي. د شمس نه مراد ورځ ده او یا شمس مراد د نصری نور دی، وضحاها گوا دی نور او داغه رڼا. قرآن سنت کې چې د نور څومره فواید ذکر کړي دي، یا د عقل په ذریعہ باندې د حواس په ذریعہ باندې کم منافع د نور چې دي هغه ټولو ته په دی والشمس وضحاها کې اشاره ده، هغه ټول دینه مراد دي. او زحاها
وخت د ساخت نه مراد دی ځکه ساخت په ټیم کې نور رڼا ډیری او ګرمي پکې نه ګرمي د هغه کمه نو فایده زیاته ده او نقصان نشته دی دویم په دغه ټیم کې انسانان خواره شي او په رزق کې مشغوله شي د رزق په کسب کې مشغوله شي لګیای نو الله د دغه منافع د وجې نه دا ګواهي کې پیش کړي چې والشمس وضحاها هوا د نور وضحاها او رڼا د دې نور والقمر اذا تلاها قمرنا مراد شپه ده والقمر یو سپوږمۍ اذا تلاها کله چې ورپسې شي په دې نور پسې دا وې د دینه مراد د ډومبۍ ورځې هغه میاشت ده چې دا د نور سره جوخت روانې ماښام کې تېنه نور پریوځي او دا پاتې شي او یا تېنه مراد هغه سپوږمۍ ده د څوارلسمې لکه څنګه چې نور رڼا کوي او نور رواني نو چې دی پناه شي نو د څوارلسمې په ورځ نښه د څوارلسمې د سپوږمۍ دا ده چې څنګه هلته نور ډوبېږي نو دې ته سپوږمۍ د څوارلسمې راوخېږي نو هغه هم رڼا کوي او فواید د هر یو جدا جدا دي والقمر اذا تلاها د تلوي نه ورپسې کېدلو ته ویلی شي د نور ورپسې شي دا دینه مراد دي والنهار اذا جلاها او ګوا دا ورځ اذا جلاها کله چې روښانه کې دې ځمکې لره جلاها د دې یوه معنا دا ده والنار اذا جلاها او ګوا دا ورځ اذا جلا کله چې رڼا کې دې تیارې لره ها ضمیر دا وی راجي دې تیارې ته یا والنهار اذا جلا او ګوا دا او ورځ اذا جلا کله چې ځمکه رڼا کې ځمکه ورځ راوخیږي نور نو ځمکه رڼا شي یا اذا جلاها آن مراد دا دنیا رڼا شي او یو څلورم قول پکې ابن جریر ذکر کوي چې دې نه مراد څه دی اذا جلا نور دی او دا ابن جریر دا قول وی غوره کړل والنهار او ګوا دا ورځ اذا جلا کله چې رڼا کیږي لرا نور رڼا کی روخانه کی هر شی پکې ښکار شي واللیل اذا یغشاها او ګوا دا شپه اذا یغشاها کله چې پټه کې د ځمکې لرا یغشاها یا پټ کې د نور لرا دا شپه راشي نور ډوب شي پناه شي والسماء وما بناها او ګوا دی د دې واللیل اذا یغشاها غشیان پټول دا ځمکه دنیا پټه کی ځمکه پټه کی او نور دله دا شپه پټه کی رو ډوبیږي دا انقلاب پکې راشي واللیل اذا یغشاها والسماء وما بنا او ګوا دی اسمان وما بنا او جوړېدل د دې اسمان څه په عجیبه طریقې سره جوړ شوی دی معنا جوړېدل د اسمان دا ګوا دي نو ته ستنې شته نو ته بره تانابونه شته دی پړي زنځیرونه ورته نشته چې بره چار نیولی نو ته دیوالونه شته لاندې ورته ځمکې شته دا وګوره دا چا ټینګ کړی دی یو ذات دی دا یې ټینګ کړلی والسماء وما بنا او ګوا د اسمان وما بنا او ذات ما موصوله شي معنا دا ده وما بنا او ذات چې جوړ کړی د اسمان بناها د اسمان یې جوړ کړلی والارض او ګوا د ځمکه وما طحاها او چې غوړېدل ده وما طحاها او غوړېدل د دې ګوا دي یا وما طحاها او ذات چې غوړولې د دې ځمکې لره وما طحاها غوړېدل د دې داسې دي چې الله دا داسې ګرځول چې په دې باندې انسانان ژوند تېروي کروندې پکې کوي بلډینګان پکې جوړوي دننه پکې الله خزانې غورځولي دي ګیس دی پکې پټرول دی پکې اوبه دي پکې خزانې دي پکې وما طحاها ونفس وما سوا او ګوا دی نفس وما سوا او د دې هغه برابروالی ګوا دی یا وما سوا او ګوا دی
آزاد چې دی برابر کړی دی قد و قامت د انسان ته وګوره او په د باندې چې دا مختلف حالات راغلي دي د نطفې نه وینه او د وینې نه دا بیا مزغه او د مزغې نه دا بیا اډوکې او بیا تېنه انسان جوړ شو ونفس وما سواها دا ټول ګواه دي په څه خبره باندې دا دومره انقلابات چې الله په دې شیزونو کې راوستی دی او د دې دا مختلف صفات دي او دا دلایل دي د الله د قدرت او د الله د وجود چې الله موجود دی او د الله قدرت شته قادر دی الله په دې هر څه باندې نو چې دغه قادر دی نو د الله توحید ومنئ دا د الله د توحید دا نعمتونه دي او یو قسم له د الله د توحید دلایلو په شکل باندې دي چې دا دومره صفات الله په دې شیزونو کې پیدا کړي دي او د دې دا تغییرات راولي نو دغه الله دی دا اومنه یو ما تعادی خلاف مکوئ د دې انکار مکوئ فعلهما فجورا وتقواها خودلی دی انسان دا فجورا بد ده وتقوا او بچاو ده فجورا ابدی ورته خود الله وتقوا فعلهما الهام معنا تقدیر اندازه کړی دا الله د دې اندازه کړل د فجور او د تقوا حدیث کې امراضی او یا اعلان په معنا د بیان دی په الله ما بیان کړی دی الله خودلی دی انسان ته فجورا انا پرمانه د تقوا او کارونه چې دې پیزان بچ کی او تقوا د تقوا کارونه ورته الله خودلی دی او دا رد دی په خلکو باندې چې هغه انسان مجبور محض دی ایس هم نشي کولی نه الله ته دا خودل دي رد په قدریه باندې هغه د انسان د شر خالق دا انسان دی نه انکار کوي د دې ځینې کارونو نه بالکل مرجیو پشان او د قدریو پشان پای باندې رد دی فعلهما فجورا الله ورته خودل دي خالق هغه دی د تقوا او د نافرمانی کارونو ورته الله خودل دي دویم اشاره ده د فریقینو تر منځ الله و اخکارات تفرق دی او جداواله دی د دې دواړو ډلو تر منځ یو فجور کوي او بل په تقوا کې دی متقی دی قد افلح من زکا یقینا کامیاب دی من څوک زکا چې پاکي کو ځان لرا پسې ځان پاکو زکاها وېدا ها ضمیر راجی دی بندتا چې پاکي کو خپل ځان لرا او پس باندې مخکې د سورې بلد په هغه احکام باندې او په هغه عقیده باندې او په اعمال باندې کوم چې سورې بلد کې تیر شو سورې بلد کې دا ویل چې عقیده درسته کا ایمان راول ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه دا دو کارونه مخکې فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربة او مسکینا ذا متربه دا ورکولی طعام ورکولی غریبانانو ته مسکینانو ته دغه اعمالو په دغه عقایدو باندې ځان پاکو یا قد افلح من زکا کامیاب دی څوک زکا چې پاک کړل الله د سورې بلد الله تراجی ده دې نفس لا الله پاک کو د سورې بلد په عقیدی او په کارونو باندې وقد خاب من دسا او تاوانی دی او څوک دسا چې ځان یې ومنډلو په ګناهونو کې کم کارونو نه چې سورې بلد کې منع کړو نو پای کې دی نه نوتو هغه عقاید غلطو کې نه نوتو د شرک او د کفر په عقاید او فسق او فجور کې نه نوتو خلاف د شریعت د مال لګولو کې نه نوتو نو د ځان او منډلو په ګناونو کې وقد خاب من دسا نو نتیجه دواړو ذکر کړه یو تقوا والا او دویم فجور والا تقوا والا افلح شو او زکا د ځان پاک کړو او بل فجور والا چې قد خاب دې برباد شو زکا من دسا ځان ګناونو کې منډلو ګناونه یې کول کذب ثمود بالتقوا انکار کړو سمودیانو
بتقوا په سبب د سرکشي دیو باندې بتقوا د سمودیانو ذکر ولېږي قرآن کې نور قومونه ډیر تیر شیو او د سمودیانو نه مخکې قومونه عاد او قوم نوح د هغې ذکر ولنکوي هغه خو هم نافرمانو چې دلته کذبت ثمود بتقوا ذکر کوي علما ذکر کوي د سمودیانو ذکر د دې وجې نه وکړو چې نور قومونو کې شرک هم وکړو د شرک سره ورسره نور ګناهونه مو جرمونه مو دا قوم داسې و چې دې کې شرک نور جرمونه په دې کې نو دا کمو په نسبت سره په شرک او کفر کې د نور قومونو نه نو الله چې د دې کم شرک او کفر سره ما دیو دی ګناونو نه پرمانو سره دیو غرق او تباہ کړل سمودیان نو کم خلک چې شرک او کفر هم کوي نور ظلمونه هم کوي دا مکی والا دي نو دا به زمانه بچي نه بچ کیږي الله دا به مزاله کومه دویم دا کذبت ثمود بالتقوا سمودیانو تشبیه الله ذکر ولي کوي د دې وجې نه کوي چې سمودیانو مطالبه د معجزې کړوه او معجزه او تعالی راولېږله صالح علیه السلام وخه چې هغه وغوښته معجزه یې ولیدله او بیا انکار وکړو نو الله تباه کړل نو د مکي والو یوه معجزه نه دنیا معجزې د پیغمبر ولیدلې او هغه انکار وکړو نو الله وایي چې هغه مې سره دغه یوې معجزې نه انکار کړی هغه مې تباه کړي نو دا مکي والا به بچ شي دا نه بچ کېږي هغه د لږ کوپر سره مې تباه کړل نو دا به د دې ظلمونو سره د کوپر بچ شي نه بچ کېږي کذب ثمود بالتقوا انکار کړی سمودیانو بالتقوا په سبب د سرکشۍ د هغو ولې ځکه الله وایي ما ورته اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى سمودیانو ته الله وایي دیو د زه د عناد د وجې نه خپوو د سره د پوی نه دیو زه د عناد کیو ځکه پوه دا چې دا صالح علیه السلام د الله پیغمبر دی او معجزه یې ولیدله چې ګټې نه الله اوښه پیدا کړله دیو مطالبه کړوه یقین راغی بیا انکار یې وکړو واستیقنتها الله یقیني وکړو په دې باندې وجحدوا بها واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا دیو انکار وکړو سره د یقین نه چې د یقین ناغلی او دا د وجې د ظلم نه او علوا د وجې د ځان د لوی ګڼلو نه نو مکی مشرکانو ته هم دا ښه پته وه چې دا د الله رسول دی دا نبی دی دا دروغجن نه دی امینو او دی صادق دی په دې خپل دغه کې بیا مې نه منلو الله یقیني راغلی ځکه ابوجهل ویل موږ ته ښه پته ده چې د الله رسولي خو تربوري د تربورۍ د وجې نه دی نشو منلی څنګه یې ومنو کذبت ثمود بالتقوا ځکه ذکر د سمودیانو کړی او دا وجه وه د هغو دا هلاکت الله وی کذبت ثمود بالتقوا انکار کړیو دروغجن کړیو سمودیانو پیغمبر بالتقوا سبب د سرکشۍ د هغو اذ انبعث اشقاها کله چې ولېږلو هغه بدبخت خپل یو کسو فقال لهم رسول الله ناقة الله کذب ثمود تکذیب کړیو سمودیانو سرکشۍ په وجه باندې کله چې ولېږلو بدبخته فقال لهم رسول الله نو ویلی ورته رسول د الله ناقة الله احذروا ناقة الله ځان بچ کړئ د الله د اوښې نه د دې بېعزتي ونه کوئ یا د دې لحاظ وکئ راعو ناقة الله لحاظ وکئ د هغې د اوبو د گیا ناقة الله راعو ناقة الله لحاظ وساتئ د الله د اوښې وسقیاها او د هغې د اوبو د نمبر چې کم نمبر باندې اوبه راځي هغه سکي خپل نمبر ته پرېږدئ فکذبوه نو دوی دروغجن کو صالح علیه السلام نو دروغجن صالح علیه السلام یې کو ټولو یې دا دروغ وي ولې ځکه دوی ولیدله معجزه او هغه ته یې دروغجن ویلي فعقروها نو زخمي کړه دغه اوښې لره فدمدم علیهم ادبق علیهم العذاب بذنبهم فدمدم علیهم جوخ کو الله په دوی باندې عذاب په سبب د ګناهونو دیو باندې بذنبهم په سبب د دیو ګناهونو دیو یا بذنبهم هغه زم د دیو تکذیبو یا زم د دیو سو عقر دغه اوښې هغه زخمی کولو مقاتل او فراز ګرګي ارجفا الله په ځمکه وچوله وجړقوله په دیو باندې دمر علیهم ابن عباس وی په دمدم علیهم هلاکت راوس الله په دیو باندې
رب د دیو په دمدم علیهم هلاکت راوستو په دیو باندې ربهم رب دیو بذنبهم په سبب د ګناهونو دیو باندې بذنبهم ګناه غټه دا کړوا چې صالح علیه السلام تکذیب وکړو او بیا یې مطالبه د اوښې وکړله کوم قوم چې معجزه غوښتله او بیا یې نه ده منلې نو بدترین عذاب کې هغه دي په دم نه حدیث کې راځي بذنبهم په سبب د ګناهونو دیو فسوا نو ټولې برابر کړل فسوا نو برابر یې کړه په دیو باندې ځمکه فسواها دا معنا فسواها علیهم الارض همواره کړه په ځمکه بالکل سړی وایي ځمکې دی راوله ځمکه پیاواره کړه څه مطلب بالکل ځمکه ترې خالي کړه یا بذنبهم فسوا نو برابر یې کړل په عذاب کې ټول هغه مشران او کشران نارینه او زنانه دا ټول الله چې چا جرم کې عیسی اخیستي و که نه اخیستي نو ټول الله غرق کړل ځکه په عقروها په دمدم عالم زخمی کړي یو وه خو رضا پې ټول او کله چې ګناه کېږي او نور پې راځي او خاموشي نو چې عذاب راځي نو دغه هم غر کېږي بني اسرائیلو کې هم دغه شانو هغه درې قومونه یو درې ډلې شو یو ویل جرمونه کول او بل ویل شیخ پرېده پټه خوله بهتري ده په پردي کار کې کار نه دی بس پروت به دا ریال پیژني نو پروت به نو چې عذاب راغی نو هغه مسره غرق شو او کوم چې منع کوله نو هغه نه بچ شو دغه رنګ الله په دیو باندې دا عذاب راوس په دمدم علیهم ربهم بذنبهم فسوا ټول برابر کړل حدیث کې راځي چې په مشرق کې یو کس ګناه کوي او مغرب کې سړی په ظلم او ګناه باندې خاموش او رضای پیرو دی پکې شامل حسابيږي او که په مشرق کې یو سړی د نیکی عمل او کار کوي او مغرب کې یو سړی د هغه په نیک عمل باندې راځي خوشاله او تایید ولکې دل به الله اجر ورکوي بنیت باندې په دمدم علیهم ربهم بذنبهم فسوا نو برابر کړل ټول په عذاب کې لوی واړه حکم چې په راغلی وخیو زخمی کړو هغه او نور ټولې برابر کړو فسوا ځمکې پې برابر کړه ولا یخاف عقبا او نه یریدو الله د انجام د ده نه عقبا د انجام د دې نه الله د دې نه څه خوف نه کوو کله چې یو سړی کار کوي نو سوچ پې کوي چې داسې نه چې د دې غلط رزلټ یو هغه ما ته نقصان ورسي جوړه خو کومه د دې امریکایانو خو داسې نه چې ما ته نقصان ورسي بل طرف ته یریږم نه الله وایي هېڅ د دې پروا د انجام یې نه ساتله ولا یخاف عقبا بس دی